السلام علیکم دوستانو، بیا هم زه عبدالله بیریا د ستاسو په درنه خدمت کې حاضر شوم. دوستانو، نن ورځ مونږ د تاسو لپاره یوه بله ډېره مهمه ویډیو جوړه کړې ده چې هغه د دې مربوط کیږي چې د یو کلي لپاره د اړتیا وړ اوبو ذخیره جوړول. دوستانو، باور وکړئ چې دغه ټاپک ډېر مهم ده. کوشش وکړئ چې دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. دوستانو، مخکې د دې چې په دغه موضوع باندې بحث وکړو، تاسو کوشش وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، در سره شیر هم کړئ. دوستانو، رځو دې ته چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې د یو کلي لپاره د اړتیا وړ اوبو ذخیره جوړه کړو. دوستانو، دغه موضوع چې دا موږ تاسو ته په یو مثال کې واضح کوو چې فرض کړئ چې یو مثال دی دوستانو چې که په یو کلي کې 160 فامیله ژوند کوي او د کلي موجوده نفوسو شمیر چې د دوستانو 800 نفره وي او هر کال د نفوسو شمیر 15% زیاتیږي، نو تاسو د نوموړي کلي لپاره د اړتیا وړ اوبو ذخیره د لاسو کالو دپاره محاسبه کړئ. په هغه صورت کې چې د یو نفر مصرف په 24 ساعتونو کې 80 لیټره به وي. دوستانو، دغه مثال ډېر یو مهم مثال دی. د دې سره تاسو کیدلی شي چې په روزمره ژوند کې او یا هم دوستانو چیرته چې تاسو امتحان ورکوئ دغه سوالونو سره تاسو ډېر مخامخ کیږئ، خصوصا د ابرسانۍ په برخه کې. دوستانو، راځو دوستانو دغه مثال د حل لپاره اول چې دوستانو داسې وایي چې په دغه کلي کې چې دي ټول 160 فامیله دي چې د نفوسو شمیر چې دوستانو دې ته به په صفر وایو، یعنی موجوده په دې کې 800 نفر ژوند کوي په دې کلي کې. سمه ده. او بیا تاسو ته ویلي دي چې د دغه کلي نفوسو شمیر چې دی هر کال 15% په زیاتېدو دی، یعنی هر کال کې په هر 100 نفر کې 15 نفر زیاتېږي د دې کلي. او بل دوستان تاسو ته ویلي دي چې دغه چې کومه ذخیره تاسو جوړوئ د اوبو لپاره، دغه د 12 کلونو لپاره دغه تاسو ورته ډیزاین وکړئ. دوستانو، سمه ده. وبهئ د 10 کلونو لپاره، د 10 کلونو لپاره تاسو دغه ذخیره جوړوئ، یعنی په دې معنی چې 10 کاله بعد په دغه کلي کې چې څومره نفوس زیاتېږي تر 10 کالو پورې د هغوی لپاره هم بسنه وکړي دغه. او بل چې دوستانو تاسو ته ویلي دي چې د یو نفر مصرف چې ده په 24 ساعتونو کې هغه 80 لیټره. دوستانو، دا هم تاسو ته درکړی ده. نو اوس راځو دوستانو موږ تاسو کیو پیدا کوو او یا هم د اوبو مقدار پیدا کوو. د دې له مخکې موږ تاسو دوستانو حجم پیدا کوو چې حجم پیدا شول، وروسته ورته افغان ټاکو چې د دې ذخیرې طول، عرض او ارتفاع څومره وټاکل شي. دوستانو، راځو دې ته چې لومړی چې دی موږ تاسو د دغه کلي لپاره چې 10 کاله وروسته د نفوسو شمیر څو ته رسیږي هغه پیدا کوو لومړی. نو دوستانو، موږ تاسو فرمول لرو چې پی ان مساوي کیږي پی صفر یو جمع ار کل په توان د ان. دغه فرمول په واسطه کولی شو چې موږ تاسو د ان کلونو وروسته د نوموړي کلي د نفوسو شمیر په لاس راوړو، یا د هر کلي د نفوسو شمیر په لاس راوړو. په دې کې دوستانو پی ان چې دی دغه چې دی دا پیدا کوو، یعنی 10 کاله وروسته نفوس ته، او ان چې دی دوستانو په دغه فرمول کې چې هر څو کالو پورې تاسو دغه ذخیره ډیزاین کوئ، خو دغه ځای کې 10 کال تاسو ته ذکر شوي دي، نو ان چې دوستانو په دې ځای کې 10 دی، او ار چې دوستانو دغه فیصدي ده، یعنی هر کال په هر 100 نفر کې څو نفر زیاتېږي په دې کلي کې. او پی صفر چې دوستانو دغه موجوده نفوس ته د کلي 800 نفر دي. نو دوستانو دغه قیمتونه را اخلو په دغه فرمول کې وضع کوو، نو موږ تاسو ته به د نوموړي کلي د نفوسو شمیر په لاس راشي. نو داسې لیکو چې پی لاس مساوي کیږي پی صفر پر ځای دوستانو دغه د قیمت شته دی 800 وضع کوو یو په خپل خال، او ار چې دوستانو 15% یا 15 پر لاس هم لیکلی شو، نو 15% وبهئ، او ان چې دوستانو دلته 10 کاله دی. سمه ده. نو دوستانو دا چې کله تاسو محاسبه کوئ، نو په اخره کې د نفوسو شمیر 10 کاله وروسته د دې کلي 1304 نفره کېږي دوستانو، یا 1304 نفره د دې کلي نفوس شول. سمه ده. اوس راځو دوستانو په دوهم قدم کې دې ته راځو چې دغه 1304 نفره
دغه څومره مصرف لري په 4 ساعتونو کې. نو کله چې دوستان تاسو د اوبو مصرف پیدا کوئ نو فرمول دغه ده چې مجموعي د نفوسو شمیر د تاسو ضربوي د یو نفر په مصرف کې. د یو نفر مصرف تاسو درکړل شوی دی چې 8 لیټره دی. نو دوستانو مجموعي نفوس چې 10 کاله وروسته هغه 1404 نفر دي. دا په ضربو مونږ تاسو د یو نفر مصرف چې 8 لیټره دی. نو دا چې کله په دې کې ضرب کې دوستانو نو کیو چې دی او یا هم ډسچارج یا کوم مقدار اوبه چې دي مجموعي چې دغه 1404 نفر په شاوروز کې مصرفوي دغه کېږي دوستانو 28240 لیټره کېږي. 28240 لیټره کېږي. اوس د دې له مخې موږ تاسو دوستانو حجم پیدا کوو. سمه ده دوستانو د حجم پیدا کول لپاره موږ تاسو پوهیږو چې 1 متر مکعب دوستانو دا معادل دی ل 100 لیټرو سره. نو موږ تاسو د ساده تناسب واسطه کولی شو چې 28240 لیټره حجم ته تبدیل کو. انده سړي کو 1 متر مکعب دا معادل دی یا د کیږي 1000 لیټره نو 28240 لیټره x حجم کیږي. نو دغه طرفین وسطین کوي دوستانو کله چې دا په دې کې ضرب شي او دا په دې کې ضرب شي طرفین وسطین شي اخیره کې اطراف چې په 0 تقسیم شي نو دوستانو حجم چې دی 8.24 متر مکعب یعنی دومره د اوبو حجم کېږي دوستانو. سمه ده چې دا په خپل بیا معادل دی 8240 لیټره او یا هم 8.40 متر مکعب کېږي. اوس دوستانو راځو دې ته چې د دې لپاره موږ تاسو ابعاد وټاکو. موږ تاسو دغه اسیوم کوو او یا هم فرض کوو دوستانو چې اچ چې د دې ظاهري یا ارتفاع چې د هایټ دغه 2 متر نیسو یا 2.5 متر نیسو. سمه ده. او له بلې خوا موږ تاسو پیږو چې کله موږ تاسو حجم پیدا کوو نو فرمول داسې ده چې طول ضرب ار ضرب ارتفاع ده دوستانو. سمه ده. ا ضرب بي او ضرب اچ یا هایټ ده. نو په دې ځکه موږ تاسو اچ چې د دوستانو دغه مشخص کړلو چې 2.5 ده. سمه ده. نو په دغه فرمول کې وضع کوو او د وی هم دوستانو معلوم دی چې دغه ده د وی قیمت دغه ده دا چې په دې کې وضع کیږي. نو دوستانو په دغه فرمول کې وی چې 8.24 ا ضرب بي په خپل حال اچ چې دوستانو 2.5 ده. سمه ده. اوس دوستانو د A او B د پیدا کولو لپاره اطراف چې په 2.5 باندې ویشل چې کله ویشل شي نو د A او B قیمت چې دوستان 1.290 متر مربع شول. صحیح ده. نو دوستانو موږ تاسو په دې فرض کو چې A مساوي د B سره یعنی په دې معنی چې موږ تاسو واړو چې دغه د ذخیره قاعده چې دا موږ تاسو مربعي فرض کو A مساوي ل B سره یعنی A ضرب A بشي دوستانو. سمه ده. او دا مساوي کېږي 1.290 H کله په کې ضرب شي نو دغه A مربع کېږي. سمه ده. او 1.290 په خپل حال. اوس که چیرته موږ تاسو دوستانو اطراف جذر واخلو نو موږ تاسو ته به د A قیمت په لاس راشي 15.8 متره. صحیح ده. نو دوستانو لاندې قاعده چې شوله د دغه ذخیره هغه 15.8 متره شوله. صحیح ده. او د یو طرف او بل طرف هم 15.8 متره ارتفاع چې د 2.5 متره ده. نو دوستانو په اخیره کې مونږ ته دغه افغات په لاس راځي چې د دغه ذخیره د جوړولو لپاره د نوموړي کلی لپاره یو ذخیره به جوړو چې 15.8 به د اوږدوالی 15.8 به هر ځای ځکه چې مربعي شوله او هایټ چې دی یا جګوالی 2.5 متره به. سمه ده. نو دوستانو په دې شکل سره بیا تاسو دغه شکل به جوړ کې ورته چې د دې ارتفاع چې دی دغه ذخیره 2.5 متره دی. دغه یو طرف 15.8 متره دی د بل طرف هم 15.8 متره دی. دوستان یو خبره چې ډیره مهمه ده هغه دا چې دغه داخلي اندازې دي. سمه ده. کله چې تاسو دی خو د دیوال کوي دغه څلور طرفونو ته هغه باید په خیره کې جمع شي. ورسره فرض کړئ تاسو یو 10 سنتي دیوال کوي دغه ټولو خواو ته نو دوستانو 15.8 سره به دی همداسې هر طرف سره یعنی خلاصه دغه داخلي اندازې دي بدون د دیوالونو. نن ورځې زمونږ ټاپک تاسو یو څه ورڅخه اخیستی وي دوستانو. که چیرته د دغه ټاپک
او یا هم دغه موضوع په اړه چا سره کومه پوښتنه پیدا شوي تاسو کوشش وکړئ چې هغه په کامنټ کې ولیکئ انشاءالله موږ به تاسو ته د هغې ځواب ووایو تر بلې ویډیو جوړولو پورې چې زه عبدالله بیریا د ستاسو خدمت کې حاضرېږم تر هغې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم د خدای په امان